السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. د یوې پیغلې جینۍ سره دوکاندار هغه شانتې غلط کار کړی دی. عزتمن د دغه جینۍ په چته کې خوښه نه وه، نو دوکاندار داسې حرکت هېڅکله نشو کولی. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د اختر مخه ده، په دوکاندارانو باندې دومره رش دی. دغه جینکۍ عزتمنو دغه دوکانداران ته غرمه کې ورځي او په غرمه کې ورسره داسې غلط کارونه کوي. راځئ مینوال تاسو دغه ویډیو کې کتلی شئ چې دغه دوکاندار د دغه جینۍ سره په کومه طریقه باندې دغه غلط کار کړی دی. دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي. مینوال تاسو ته معلومه وي چې دا اختر ورځې شپې دي چې دوکانداران باندې ډېر سخت رش دی او خاص د ښځو دی. عزتمن دغه ښځه چې دي نو دغه خاوندان یې د لادو بادو نه ویستل. عزتمن دغه خاوندان نه پیسې والوي چې زه ځم ځان نه شاپینګ کوم، خو عزتمن بیا دغه ښځې چې دي نو بیا هم پیسې نه زړه کېږي او دوکاندار سره د پیسو په بدله کې نه غلط کار ته غاړه کېږدي، خو دوکاندار ورته وایي چې غرمه کې راشه او غرمه کې څوک نه وي. عزتمنو دغه شانتې شوي دي، ډېر واقعې مخې ته راغلي دي چې تېره ورځ په پېښور کې هم دغسې یوه واقعه مخې ته راغلې وه چې یوه جینۍ هم پېښور کې یعنې دوکاندار سره ګیره شوې وه. په دغه چل باندې خلکو وکتل چې ګویا دا دوکاندار هره غرمه یعنې جینۍ ته دغه څادر مخې ته راخوړی او ورسره ناست وي او چې دوستان دې نه تپوس وکړي ورته وایي چې یعنې دا زما ګاګ ته ما له دلته کې راځي، خو عزتمنو دغه دوکاندار ورسره روزانه غلط کار کوي چې یوه ورځ اخر عزتمنو دغه خپلو دوستانو دغه دوکاندار ونیولو او ورته ویل چې ګویا دا کار مه کوه، د دوکان نه به خلاص شي. اخر عزتمنو دغه د جینۍ رشته دارانو ته پته ولګېده، دغه دوکاندار سره یې ګیره کړه، جینۍ خو یعنې خلکو ووهلو، ویې ټکولو. موږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې هېڅکله داسې څه غلط کار مه کوئ. عزتمنو د غلط کار غلط انجام وي. زموږ د سره نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.